وګوره روچه کې من عبادات وکړل، خلکو اعتکاف، دعاګانې، سجدې، ختمونه، قیام اللیل، ټول روجا څومره په عباداتو کې تیر شوله. او چې روجه ختمه نو د روجې سره سره بغاوت بیا دومره انتها ته ورسېدو. وګوره نوجوانان تلي دي چکرولا او ځان سره غټي پیټۍ په گاډو کې کېښودې دي. هغه د بې حیایي تصویر پیش کوي. یو ځای کې ګاډی ودرولی دی، لارې بنده کړې ده، ځان ته ټیپ لګولی دی، ښځې هم ولاړې دي، نوجوانان هم ولاړ دي، ښځې نر ګډوډ په بازارونو کې په لارو کوڅو کې ګډېږي لګیا دي. اے مسلمانا، ما ته چا یو ویډیو راولېږله، په هغه ویډیو باندې یو ملګري څه لیکل کړي وو، او هغه لیکل چې ما وکتل زړه کې مې درد پیدا شو. وایي د غزه مظلومه مسلمان، د فلسطین غمجن مسلمان د دې خلکو نه امید ساتي چې په دوی کې به محمد بن قاسم پیدا کیږي او زمونږ د ظلمونو پوښتنه به کوي. غریبانان نن هم په دې انتظار دي، ان نه دي خبر چې ګډېږي به څوک، خپل الله به څوک خفه کوي، د خپل پیغمبر مخالفت به څوک کوي، بازارونه به څوک په بې حیایۍ آبادوي، د فحاشۍ عریانۍ انتها ته به څوک رسي. ای دا ټک ټاکې به څوک آبادوي، دا بې حیایۍ او فحاشۍ به څوک کوي. په دې سوشل میډیا به د حیا جنازې څوک وباسي، دین پورې به خنداګانې څوک کوي، اسلام پسې به خنداګانې څوک کوي، ګیره کې به ډیزاینونه څوک جوړوي، تنګې جامې به څوک اغوندي، ناچ ګانې او فحاشۍ او عریانۍ دا مجلسونه به څوک آبادوي، دا به څوک آبادوي. نن هغه خور چې دی به د بیبي فاطمې د حیات ترجماني کوله، دی به د خولا سودا خدیجة الکبرا د حیا عفت او پاک دامنۍ ترجمانی کولا. د زړه د درد نه درته وایم، پریکشه کې رستو سیټ کې ناسته ده، کولام شاته پسې هلکان په موټر سایکلو باندې روان دي. اے خورې، ته د مسلمان لور نه یې، ته د محمد رسول الله د لور بیبي فاطمې لور نه یې، ته د بیبي حوا لور نه یې، ته د خدیجة الکبرا عایشې لور نه یې. ورشه هغه حیا مطالعه کا. نن عالم کفر من پسې خاندي لګیا دی، کومه بې حیایي چې من پروموټ کوله. نن مسلمان او خصوصا پښتون د هغه حیا په پرچار او پریزنټیشن کې په 1 نمبر دی. زه د چا مخالفت نه کوم، د الله په ذات مې د قسمي. تاسو خو زما بیانونه اورئ که نه؟ ما چا پسې خبره کړې ده، ما د چا مخالفت کړی دی، خو چې تا په دې بازار کې داسې په بې حیایۍ کې ګورم زه خفه کېږم. لور پیدا کېدل جرم نه دی، خو دې لور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر په سرول کمال دی. ته د دې د عزت څوکیدار یې که نه؟ د دې څه جرأت دی چې دا دې دومره بې حیایي وکړي؟ د دې څه جرأت دی چې رکشې والا دې د دې تصویر په خپله رکشه کې په ځان پسې شاته ولګوي؟ د دې څه جرأت دی چې نن په سټیجونو باندې د بې حیایي انتها ته رسېدلې ده؟ د دې څه جرأت دی چې دا په بازار کې کولام سرتور سر د پردي دکاندار مخې ته ناسته ده،
پلار پکې ملوث دی، رور پکې شریک دی، زوی پکې شریک دی، خاوند پکې شریک دی. که تاسو دا ازادي نه وی ورکړی دوی به نن په ټیک ټاکو باندې بې حیایي نه کوله، دوی به نن په فیسبوک باندې د خپل عزت جنازې نه وباسلې. تاسو ازادي ورکړه، زمونږ د دین او اسلام جرړې پې ورېبلې. یاد که هغه ورځ اليوم نختم على افواههم یو ورځ داسې ده ما ته وګورئ دا ژبه به خبرې نشي کولی. وتکلمنا ایدیهم دا لاسونه به خبرې کوي، دا به څنګه چلی چې لاسونه خبرې کوي دا به څنګه چلی. وتکلمنا ایدیهم خپې به خبرې کوي، خپې به ګواهي کوي، او دا به څنګه چلی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دا لوی لوی غرونه به په هوا شي او دا به څنګه چلی. وتکون الجبال کالعهن المنفوش لوی لوی غرونه به په هوا شي، لوی لوی غرونه به په هوا شي. انسانان به لکه د پتنګانو اوتري او دا به څنګه چلی. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد ته به وګورې د جهنم په دروازه به ډېر خلک ولاړي، ډېر خلک به ولاړي د ندامت نظرونه. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی هغه حقیقت دی چې من ته سترګې پټې کړې دی. او تک په دې خیال اورې چې زمونږ په جومات کې دستاربندي و مولانا صاحب راغلی او من ته تقریر وکړه او په دې غوږ یې واوره او په دې وباسه. د الله په ذات مې د قسمي د زړه د درد نه درته ویمه هلته ملک الموت درته په انتظار دی ستا ساګانې شماري. فلولا اذا بلغت الحلقوم ستا ساګانې شماري. وانتم حينئذ تنظرون ستا ساګانې شماري. فلولا اذا بلغت الحلقوم ستا ساګانې شماري. كلا اذا بلغت التراقي ستا ساګانې شماري. وقيل من راق ستا ساګانې شماري. وقيل من راق وظن انه الفراق ستا ساګانې شماري. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق ستا ساګانې شماري. الى ربك يومئذ المساق ستا ساګانې شماري. ته ولې نه پوهېږې تا چې بل باندې د خاورو ډېری جوړ که دغه شانتې به په تا هم واوړي خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې. ستا ساګانې شماري. کله چې مړ شې او په قبر د ښځې ولګې دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګې. ستا ساګانې شماري. ته ولې نه پوهېږې که ته خان یې که نواب یې که قاضي ستا ساګانې شماري. ګوره سا به دې وځې ستا ساګانې شماري. ستړی ستړی به په قبر کې سملې که د عمر شي زر کاله خود به مرې تورو خاورو له به ځې ستا ساګانې شماري. ته ولې نه پوهېږې، ته ولې نه پوهېږې.